أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. محترم مسلمانانو ورونو، نن چې موږ تاسو ګورو نو هر انسان هغه د ګردې په درد کې مبتلا دی چې دا د ګردې درد څنګه جوړیږي او د څه د وجې نه انسان ته راځي. هغې کې مختلف روایات حکمای کرام ډاکټرای عظام وای خو صرف یو دم او یو وظیفه منګه خېو چې کله یو انسان دا وظیفه کوي او کله دا دم په ځان باندې اچي نو د دې انسان ته به د ګردې درد نه راځي، او چې کله د ده په ګردې باندې پکې درد وي او دا دم په ځان باندې واچي د ګردې درد به ختم شي. علماء کرام ذکر کوي چې کله یو انسان درې ځله درود شریف وایي او د هغې نه وروسته سورة انشراح الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرک اووه مرتبه دا ووایي او د هغې نه وروسته بیا درې ځله ووایي او خوا کې ورسره اوبه پرتې او په دې اوبو باندې چوف کړي او دا اوبه بیا د نورو اوبو د څښلو په ځای باندې استعمال کې راولي. خو چېرته دا اوبه کمیږي نو بیا دې پکې نورې اچوي. دا عمل انشاءالله العزیز 40 ورځې وکړئ، څلوېښت ورځې دا عمل وکړئ. انشاءالله الله رب العالمین به د ګردې هغه کم درد چې و هغه به الله رب العالمین ختم کړي. ګرده کې کم شګه او کم کاڼی و هغه به الله رب العالمین ختم کړي خو یقین سره. الله رب العالمین فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا. الله رب العالمین فرمایي قرآن ما شفا را لېږلی د پاره تام انسانیتو، څنګه چې دا قرآن ضامن دی د تام انسانیت د هدایت دپاره، همدغه رنګې دا قرآن مجید دا شفا ورکوونکی دی او د شفا ذریعه ده د تام انسانیت دپاره. نو قرآن دا یو ښکلې وظیفه ده او قرآن یوه ښکلې معجزه ده د الله پیغمبر ته الله رب العالمین ورکړې ده. نو چې کوم انسان دا په یقین سره په عمل سره دا عمل وکړي انشاءالله الله به د ده د ګردې درد ختم کړي او د ده ګرده کې چې کم کاڼی و هغه به الله رب العالمین انشاءالله ختم کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب